بسم الله الرحمن الرحیم. دا مفتی بلال صاحب د طرفه په فیسبوک باندې یو چیلنج هغه شوی او د مفتی ندیم صاحب د طرفه هغه قبول کړی شوی. بیا هغوی خپل منځ کې نمایندګان مقرر کړه چې یاره دوی به د یو بل سره رابطه وکړي او دا نمایندګان به په خپل مابین کې کینی او شرایط اصول و ضوابط تاریخ ټیم ځای د دې تعیین به وکړي. د مفتی بلال صاحب طرفه چې کوم نمایندګان دي مفتی ولی یورپ صاحب او د هغوی ملګري دا دلته حاضر شوي دي او د مفتی ندیم صاحب د طرفه چې کوم نمایندګان دي مفتی فیض الحسین صاحب او د هغوی ملګري دا هم دلته موجود دي حاضر شوي دي. په خپل مقرره ټیم باندې دواړو تقریبا دوه نیمې ګنټې د دوی په مابین کې بحث وشو او هغه بحث د هغې څه نتیجه راونه وته، څه شرایطو کې او دغه رنګې څه خبرو کې دوی د یو بل سره په هغې باندې اتفاق رانغی. نو لہذا مونږ دا فیصله وکړه چې دا مجلس به برخاست کو. د نمایندګانو نمبر د یو بل سره شته دی، که بیا دوی رابطه کوي او که داسې ځای مقرروي او که د یو بل سره واټساپ ګروپ جوړوي او په هغې کې بیا د یو بل سره خبره اتره کوي او د دغې مناظرې لپاره چې په کومو شرایطو کې اختلاف دی او د هغوی کې اتفاق راولي او مناظره جوړیږي نو انشاءالله هغه به د دوی په خپل منځ کې بیا رابطه وکړي، که د واټساپ په ذریعې سره او که دغه رنګې یو مجلس جوړوي یو بل ته مخامخ کینی. خو په الحال دې مجلس کې هیڅ څه فیصله ونه شوه، نه د مناظرې نه ټیم مقرر شو، نه تاریخ مقرر شو او نه زمونږ په اصول و ضوابطو باندې اتفاق راغی. نو دا مجلس به اوس برخاست کو، دوی به خپلو ځایونو ته ځي او آینده چې ځان له څه ترتیب مقرر کو انشاءالله په هغې باندې به چلیږي. صحیح ده؟ جزاکم الله خیر. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.